الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صل على النبي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا دا الله رب العالمین حمد و ثنا هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغه په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولای شي د رب العالمین نه څوک تاسو او پوښتنه نشي کولای او نه الله رب العالمین د خپل عاقبت او د انجام نه ویریږي خدا صفت پکې موجود دی چې وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی باچاهان دي او که رعیه ده مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي د الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم کار کم عمل کوو الله رب العالمین ته د هغې نه پته نشته نظمه محترمو بلکې الله رب العالمین د دې د وجنه دا تپوس کوي او موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي چې سبا موږ د دې خپل اعمالو نه منکر نشو ځکه الله رب العالمین ته پته ده خو رب العالمین زموږ د دنیایي ماحول د هغې په مناسبت باندې دغه کار موږ سره کوي لکه تاسو وګورئ په دې دنیا کې چې کوم انسان یو ګناه وکړي یو سزا ته نه وشي نو هغه سم دستي د هغې نه منکر کېږي چې یاره ما دا کار نه دی کړی نو بیا د دې انسان مقابله کې دا چې چا پې دعوه کړې ده هغه ورته ګواهان پیش کړي دا بیا د هغه ګواهانو ته هم انکار کوي چې دا دروغ وایي ما ته خو ده داسې نه دي ویلي او نه ما د ده مخکې داسې کار کړی دی نو الله رب العالمین موږ سره دا کرامن کاتبین مقرر کړل چې دا زموږ گواهی ورکړي او که سبا دا انسان په دې کرامن کاتبین باندې اعتراض وکړي چې یاره ده به د ځان نه لیکلي وي دا کار خو ما کړی نه دی نو الله رب العالمین فرمایي چې خفه کېږه مه یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یعملون دا ستا دا لاسونه ستا دا خپې ستا دا سترګې غوږونه دا به ستا په دې اعمالو باندې گواهی ورکوي بیا خو ته انکار هم نشي کولی بیا خو ته د هغې په خلاف باندې اعتراض هم نشي اوچتولی
دغه انسان بخپل اندامونو ته وایي چې لما شهدتم علینا په مونږ باندې ولې گواهی ورکړله اوس خو به دغه کې ته سوځېږي هغه ورته وایي چې سوځېدل خو وروستو خبره ده انطقنا الله الذي انطق كل شيء زه خو الله رب العالمین گویا کړی ما ته وفرمایل چې دغه خبرې وکړه چې کوم دی انسان په دنیا کې د 50 کاله 80 کاله عمر کې کړی دي دا ټول موږ ته بیان کړه نو ځکه مې بیان کړه سوځېدو نه سوځېدو سره وروستو ګورو دا الله رب العالمین لکونو کروڑونو رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د رب العالمین اسماء او احکام راته وښودل او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د قهر او د جهنم نه بچ کېږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره نه و بلکې الله رب العالمین چې موږ ته د دنیا کې څومره عمر زموږ په نصیب کې لیکلی دی ځکه انسان چې کله د مور په خېټه کې وي الله رب العالمین هغه ته مرک راولېږي او څلور خبرې ولیکلی شي چې دا به نیکبخته وي که بدبخته وي عمر به یې څونه وي نر به یي که زنانه به یي دا ټولې خبرې زما محترمه د انسان پسې هغه وخت کې ولیکلی شي او ژوند به یې څومره وي څو کاله عمر به دا دنیا کې تېروي دا زموږ پسې لیکلی شوې ده خو زما محترمو دلته د انسان په ذهن کې دا سوال راځي چې یاره ما پسې دا هر څه لیکلی شوي دي نه بیا ما ته د نیکۍ کولو ضرورت څه شی دی دا په ابتدا کې الله ما ته لیکلي چې زه به نیکبخته یم زه به بدبخته یم زه به جهنمي یم زه به جنتي یم خو نه الله رب العالمین فرمایي چې وهدیناه النجدین موږ د انسان ته دوه لارې وښودلې یو د نیکۍ لاره یو د بدۍ لاره خو بیا هم ورته موږ دا وویلې چې انسانه ته د نیکۍ لارې اختیار کړه د بدۍ د لارې نه ځان وساته ته بیا جنتي کېدلی شي ځکه زما محترم علماو موږ ته د توحید په باره کې دغه خبره ښودلې ده لکه څنګه چې الله رب العالمین چې د اسمانونو ځمکې د پیدا کېدلو نه مخکې قلم پیدا کړو او قلم ته وویل چې اکتب هغه وایي چې ماذا اکتب یا رب څه شی ولیکم مقادیر کل شی د دنیا کې چې څه شی پیدا کېږي انسانان دی او که هر څه د هغې قدرتونه ولیکه د بیا چې نامه اعمال کې لوح محفوظ کې زمونږ دا شی هر څه لیکلي دي بیا مونږ ته د عمل کولو څه ضرورت دی نو نه زما محترمو الله رب العالمین د اسمان په دنیا کې یو رجسټر بل هم یې خلې او د لوح محفوظ کې مونږ ته دغه خبره لیکلې شوې زمونږ پسې چې دا انسان به اول به داسې عاداتي بیا به دا نیک عمل کوي دعا به د الله رب العالمین نه غواړي د دې دا بد عمل به الله رب العالمین ښه کوي خو په څه باندې عمل باندې ځکه علما فرمایي د ایمان راوړو 3 مراتب دي یو تصدیق دی او یو اقرار دی او بل عمل بالجوارح دی چې دا انسان دی خوله باندې لا اله الا الله وایي په زړه باندې ایمان راوړي چې زه مسلمان یم خو عمل بالجوارح نه کوي مونځ شو روژه شوه خپل منځ کې اتفاق او اتحاد شو خپل منځ کې ورورولي قایمول شو د یو بل سره مینه بغض او حسد نه کول شو مینه ساتل شو دغه عمل بالجوارح د زما محترم کې دغه انسان ونه کي دا دواړه هم ته الله نه قبلوي بس صحیح ده کنه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مشهور حدیث تاسو ته یاد دی چې معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه سره بخره باندې مسورو او تاسو ته وکړو چې ما حق الله علی عبادی وما حق العباد علی الله چې دا ورته وښودل بیا ورته وی معاذ رضی الله عنه دغه د سوچ خبره د زما محترم افلا ابشر الناس هذا الله رسول زدي خلق زير نوركم تشهد حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبهم دغه خبره نوركم دي خلقو دا هغه وتویل چې نه فيتكل الديوب چې دینه توکل نشي چې بس
ایمان مې راوړی دی، تصدیق مې کړی دی، الله سره شرک نه کوم، د الله سره برخوردار نه جوړوم. څه ضرورت دی زما ته چې زه دا نیک اعمال کوم، دا صدقې ورکوم، دا روجې نیسم، دا منځونه کوم، ځان هسې ستړی کوم؟ په دې باندې به خلک توکل ونیسي او دا نیک اعمال نه به تېر شي، بیا مه کوئ. خو بیا هم معاذ رضی الله عنه چې کله وفات کېدو دغه خبره خلکو ته وکړله چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خبره کړې وه. نیک عمل دا زمونږ دپاره ډېر ضروري شی دی زما محترمو. اوس راځو دې خبرې ته چې دا نیک عمل به مونږ څنګه کوو. دا مونږ ته الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دې انبیاءو مونږ ته وښودل چې زما امته ای د الله رب العالمین بندګانو دا عمل داسې پکار دی، دا عمل داسې پکار دی. لکه تاسو وګورئ دې صحابو به په دې خبرو باندې به ډېر سوچ کولو. وعثمان رضی الله عنه دا یو مشهور حدیث دی مشکات کې راغلی دی کتاب الایمان کې. عثمان رضی الله عنه وایي چې دی یو ورځ ناستو سوچ کولو فکر کولو. عمر رضی الله عنه په خوا باندې تیر شو سلام یې پرې واچولو. وایي دا عثمان دومره په سوچ کې پروت و چې د هغې سلام جواب یې مات نه کړو. عمر رضی الله عنه په تشویش کې شو چې یاره ما نه څه ګناه شوې ده یا څه غلط کار رانه شوی دی چې زما د ورور عثمان زما د سلام جواب ولې رانه کړو. هغه سیره لاړ ابوبکر رضی الله عنه ته او هغه ته دا خبره بیان کړه چې خلیفه و. هغه راغی عمر رضی الله عنه د لاس نیولې راوستو او عثمان رضی الله عنه خواته ورته یې وفرمایل چې عثمانه تا ولې د عمر رضی الله عنه د سلام جواب ونه کړو؟ هغه وویل ما خو داسې کار نه دی کړی، ته په ما سلام نه دی اچولی. هغه وایي نه ما واچو. وایي زه په داسې یو سوچ کې ناست وم. کوم سوچ کې وې؟ وایي یاره وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او مونږ یو تپوس چې نه ونه کړو. څه تپوس و؟ من نجات یا رسول الله؟ ای د الله رسوله دا نجات په کوم کارونو کې دی؟ زه به د کوم کارونو د جهنم نه بچ کېږم. وایي دا تپوس هم تېونه که په دې سوچ کې پروت یم هغه کوم کارونه دي چې زمونږ بچاو د اور نه د جهنم نه به بچ کېږو. ابوبکر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې وروره خفه کېږه مه، دا تپوس ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دی. وایي هغه راته وویلې چې نجات په هغه کلمه کې دی چې کومه کلمه ما په خپل تره ابو طالب ته پیش کړې وه. فردني هغه زما ته څه کړه واپس کړه او قبول یې نه کړله. وګورئ زما محترم مونږ خو چې دی دا کلمه قبوله کړې ده خو دې کلمې سره سره بیا عمل هم پکار دی چې هغه عمل موږ خپل زندګۍ کې راولو. ګنې تاسو وګورئ ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مهربان او مشفق تر و چې د کفار مکه د قریشو په مقابله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړو. لیکن آخره کې ایمان ورته نصیب نشو. ولې؟ علماء دلته دا نقطه لیکلې ده چې ولې نصیب نشو چې زه دومره د پیغمبر ملاتړ کوم، د پیغمبر سره ولاړم او بیا هم د ایمان نصیب کېږي نه. دا ولې؟ وجه دا ده زما محترمو چې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ملاتړ توپ کولو هغه د څه د وجې نه کوو چې زما تره دی، زما وراره دی، زما خپلوان دی، د خپلولۍ په وجه باندې کوو، د الله رب العالمین د رضا دپاره یې نه کولو. اوس که چېرته مونږ هم ایمان هم راوړی دی، کلمه د توحید هم بیان کړې ده، خو زمونږ دا عمل بالجوارح د الله رب العالمین د رضا دپاره نه وي، خپل منځ کې اختلاف، خپل منځ کې حسد، خپل منځ کې بغض دغه ساتو. د یو لور د بل لور خپې وهو، د یو لور د بل لور مال غصب کوو، د هغې ورکوټې ځمکه ځان لپاره په زوره غصب کوو. نو زما محترمو تاسو ما مخکې وویلې چې د ایمان درې مراتب دي، په هغه کې عمل بالجوارح دی. الله رب العالمین که دا مونږ نه کوو دا شته هم رانه نه قبلوي. لکه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې درې جوړې ذکر کړي دي. په هغه درې جوړو کې که یو جوړه انسان نه کوي الله تعالی دا بل هم نه قبلوي. وایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا.
یو انسان دی اقیم الصلاۃ کې او زکات نه ورکړي الله ته د اقیم الصلاۃ مو نه قبله. یو انسان داسې دی چې هغه واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هغه کوي شرک نه کوي خو د مور او پلار نافرمانی کوي، الله ته د عبادت هم نه قبله. ولې دا جوړه دي چې یو کې دا بل به مور سره کوي. نو اوس که چېرته مونږ ایمان راوړو خو دا عمل بالجوارح چې دا زموږ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړی دی دغه نه کوو نو الله د مونږ دا یوم نه قبلوي. ولې الله رب العالمین قرآن کې په سورة حجرات کې مونږ ته فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اے ایمان والو بدګمانۍ نه ځان وساتئ. دا بدګمانۍ زموږ منځ کې څنګه راځي زما محترمو؟ دا په دې باندې راځي چې موږ د یو ورور سره بغض کوو، د هغې سره حسد کوو، د هغې سره کینه کوو، د هغې ښه والی موږ ته چې دی نو د هغې کامیابي موږ ته چې دی ښه نه ښکاري چې دا ولې دومره کامیاب دی، یاره ورکوټ یې هلک دی زما مخکې پیدا شوی دی ما په غېږ کې لوی شوی دی او دا یوه کمزي ته ورسېدو زما دومره عمر دی تږی یم او داسې یم او ما هېڅ هم ونه کړل. دا څنګه کېدی شي؟ دغه حسد زموږ زړونو کې ناست دی. شیطان ته الله رب العالمین هغه سره وعده کړې وه چې الله انظرني الى يوم يبعثون انك من المنذرين. صحیح ده مهلت خو دې راکړو زه دې ورټلم زه دې جهنمي کړم لأغوینهم اجمعین. الله دا ستا د بندګان به زه ټول ګمراه کوم. په څه باندې به ګمراه کوم؟ لأزینن لهم فی الارض. دیو ته به دا نیک دا د بدۍ عمل دا د ګناه عمل دا د جهنم ته د تګ عمل د ثواب په نیت به پیش کوم. ولأغوینهم اجمعین او ټول به ګمراه کوم. وګورئ زما محترمو موږ چې یو ورور سره حسد کوو یو ورور سره کینه ساتو د یو ورور چې کوم دی موږ ته څوک وایي چې هلکه داسې کار مه کوه دا خو ستا ورور دی ولې د داسې پسې نښتی ولې د ده خپې وهې د داسې کړی دي دا وګوره ورکوټه شی دی پرون پیدا شوی دی نن کوم ځای ته ورسېدو دا داسې دی دا هغسې دی دا خبرې کوو خو دا ولې زموږ په زړونو کې د ګناه ځای نه نیسي زموږ زړه په دې باندې ولې نه دردېږي ولې لأزینن لهم فی الارض. شیطان ورته ویلي چې دا د بد عمل به یا الله زه دیو ته د ثواب په نیت پیش کوم ځان نه پکې دلایل پیش کو ځان نه پکې چې دی نو داسې خبرې ځان ته مخې ته کېدو چې هغې سره هېڅ تعلق نه وي د دې دلیل د هغې خپل عمل سره هېڅ تعلق نه وي خو دا مونږ ځان ته لکه د ډال غوندې ودرولی دنیا کې خو به ځان خلاص کې دنیا کې خو به د چا مال غصب کې دنیا کې به د چا څه شی ونیسي په غلا باندې نیسي که په پټه باندې نیسي او که په ښکاره یې اخلي او که په زور یې اخلي خو د قیامت په ورځ باندې چې الله رب العالمین دا جزا او د سزا ورځ مقرر کړې ده دا هم د دې دپاره یې مقرر کړې ده چې دا زورور خلک د کمزورو ته الله رب العالمین ښیي چې حق اخیستل څنګه دي. زما محترمو دنیا خو زمونږ یا 50 کاله عمر دی یا 60 کاله عمر تاسو وګورئ زمونږ نیکونه زمونږ پلاران زمونږ ډېر نیکونه دا ژوندي دي څومره عمر چې الله رب العالمین هغه ته د مور په خېټه کې د ملک د راستو باندې لیکلی هغه عمر هغه په دنیا کې تېر کړی کوم عمل چې الله هغه ته لیکلی هغه عمل هغه کړی دی او د هغې نه بعد بیا مرګ د زما محترمو الله خواله به ورځو. یو انسان دا وایي چې مړه خپل د بدو اعمالو سزا به څه کومه بیا خو هسې جنت ته ځم ولې چې کلمه مې ویلې ده ولې ایمان مې تسلیم کړی دی زما محترمو دغه سزا سکل ګران دي دې ته به څوک ټینګېږي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ځمکه په کوم باندې چې مونږ ګرځو و چې کله انسان مړ شي او د قبر کې کېښودلی شي او په دې باندې دا خښتې ولګولی شي او خاوره پرې واړه شي قبر برابر شي وایي دا ځمکه د دې انسان د خپل د دې ګرځېدو انتقام اخلي چې ته په دې باندې ګرځېدلی وې وایي دومره رانږدې شي چې دا پوښتۍ یو بل کې ورننوځي دا به څوک برداشت کوي. زما محترم دغه سزا سکل چې دی نو ګرانه ده
ګره جنت خو زمونږ دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان کلمه د شهادت ویلا لا اله الا الله ویل پاغه باندې الله رب العالمین ابد الابد د پاره جهنم حرام کړی دی خو چې کوم عمل موږ په دنیا کې کړی دی کله شریعت مطابق وي خو صحیح دا او کله شریعت مطابق نه نو سزا به سکو دغه سزا سکل ګران رضوا محترم دې ته به څوک ټینګيږي ځکه شیطان هم موږ دا وسوسه چې مکه زه خیر دی خو لکه سزا د ټینګ بشو وته لکه ابو طالب ویلو کړه کما دا ایمان تسلیم کو دا د مکی خزن جنکی بسوي د جهنم د ور نو ویریدو په اخره کې چې د خپل نیکونو د پلار دین پرې خوستو او د سید جهنم نو ویریدو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنم هغه کمترین او ادنا عذاب ابو طالب لور کولای کیږي څنګه د ادنا عذاب په تاسو وګورئ مونږ ته خلک بیانې علما راځي مبلغین راځي مونږ ته بیانې خو مونږ د دې یو وخت باندې وورو په دې بلې وګورځو هغه ادنا عذاب تاسو وګورئ وای دته په جهنم سپلې واچولې شي او براغي سره به د مازو خټ کیږي لکه تاسو وګورئ دا کټوي چې په اور باندې پرته او دا خړ کوي کنه وای دغه شانې په د مازغه خټ کیږي به وای دا عذاب په څوک برداشت کوي زموږ دا وای کمترین عذاب د جهنم دی او موږ په دنیا کې خوشاله یو خپل رور سره خپل ملګری سره خپل چم گاون کې بغض هم شروع کړی دی حسد هم شروع کړی دی د یو رور خپې وهو دا هغه سره چې دی نو دا هغه کم مال دی کوشش کوو چې دا مال څنګه غصب کم دا هغه لږ شان دي ځمکه ده هغه ځمکه زه څنګه حاصل کم په غلا باندې وي په غصب باندې وي دا زه والم ولې دغه بد عمل مونږ ته شیطان لازیننهم فی الارض خسته کړی دی مونږ ته څه شي ښکاري نه او دایم راته مله خیر دی څه چل دی خو د جهنم عذاب دی یو څو ورځې به اسې د ایمان راوړی دی اسې د کلمه توحید قبول کړی ده جهنم ته خو نه همیشه لپاره جنت ته به ځي راځه دا کار وکړه خو نه زما محترم دې شي د ټینګې ته د څوک د چاپ دغه تیار دی چې دې عذاب ته مونږ ټینګ شو الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین دې عذاب ته مونږ خلاص کړي او داسې اعمال مونږ په دنیا کې واخلي چې دې عذاب نه مونږ په دې باندې بچ شو ګنې شیطان خو الله سره دا وعده کړی و چې دا انسان به څه کومه لآتینهم من بین ایدیهم مخنه بوله ورځم وعن ایمانهم د ښي طرفنا وعن شمائلهم د ګس طرفنا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین که چېرته مخ دې طرف ته اړې دې طرف نه به ورځم که مخ دې طرف ته اړې دې طرف نه به ورځم که مخ شا ته اړې شا طرف نه به ورځم که مخ ته اړې مخ نه به ورځم او ته به یا الله ولا تجدوا اکثرهم شاکرین ته به دیو کې به شکر گزار مونږ نه کې پیدا به نه کې الله وتسویل الله رب العالمین جواب ووري د شیطان ته الا عبادك منهم المخلصين زز څه کولای شي هغه وکا خو یا خبره یاد وساته چې دا زمان نیکو کار بندگان چې کوم دي دا بستاره دی وسوسې نه ستاره دی چنګل نه بزان بچ کی اوس هر انسان دی اول دی زو او بیا تاسو نور خپل ګریوان کې سوچو کې چې موږ د شیطان د وسوسې او د چنګل نه ځان بچ کوو او کنه بچ کوو او کنه په هغه کې نه ختیو وړه خبره به پاغي کې موږ نه ختیو چې دا د څه نه ده دا هغه څه ده دا د څه نه ده دا هغه څه ده ولې ما محترم دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم فراخ دین دی آسان دین دی موږ په زور په ځان باندې سخت کړل موږ په زور په ځان باندې سختی راوړو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کوم یا در باندې راشي سختی در باندې راشي بیماری در باندې راشي نو دا مونږ په هیڅ حالت کې مپرېږدل ځکه تاسو وګورئ یو صحابي راغی وروند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم زړون دی ما جمعه ته نشم تله ما سره سهاره نشته چې ما جمعه ته راولي
آیا ما نه دا اجازت راکړئ چې دا جمع مونځ کور کې وکړم؟ هغه ورته څه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ وایي آیا ته د دې اذان اواز اورې؟ اذان دې په غوږونو لګي؟ وایي او. نو وایي د دې جواب به کې او جومات ته به ځان را رسوي چې ړوند ته د الله رسول فرمایي چې جومات ته به راځي او ما او تا مانځه ته نه راځو. د جمعې مونځ الحمدلله جومات ډک دی. سهار مانځه کې یو صف دا یو صف هم پوره نه و ډک. زما محترمو شیطان دې مونږ به ته وسوسې اچوي چې ما وده شه څه پکې اسیم چې دی نو کلمه دې ویلې ده بچ بشي. نه زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې دومره مهربانه دی. ته د جمعې مونځ فضیلت راته ذکر کړی دی. جمعات ته چې راشي یو حدیث کې 25 درجې اجر دی، یو حدیث کې 20 درجې اجر دی، او چې کور کې کېنه یو اجر دی. تاسو د جمعات د ګیټ کې ودرېږئ چې په دې ګیټ باندې یو کس ولاړي 20 روپۍ ورکوي او 25 روپۍ ورکوي، په دې جمعات په ګیټ باندې ولاړي او 1 روپۍ ورکوي. موږ به کوم طرف ته زور کوو؟ کم انسان به 1 روپۍ طرف ته به زور کوي؟ هر انسان به دا وایي چې ما ته 20 روپۍ ملاوي شي، ما ته 25 روپۍ ملاوي شي. نو بیا ولې موږ د جمعات ته نه راځو؟ زما محترمو مانځه دا هم راته وفرمایل چې د منافق علامه دا ده چې په هغه باندې 2 منځونه چې دی نو سخت پرېوځي، یو د ماخوستن مونځ یو د سحر مونځ. موږ منافقین نه یو، خو موږ ته رسول الله فرمایي چې په هغه کې د منافق هغه خصلت موجود دی، په هغه کې صفات د منافقت موجود دی. مونځ موږ ته څه وایي؟ ولې موږ کوشش نه کوو؟ ولې زده نه کوو چې شیطان هغه خپل کار شروع کړی دی؟ بیا زموږ زړه کې دا سوال راځي چې ښه شیطان ولې دا دومره کار کوي؟ الله وفرمایي چې شیطان د دې د وجې نه دا کار کوي چې ځان له په جهنم کې وایي زه ولې ځان له یوازې وسوځېږم، دې دپاره چې زه ډله برابر کړم چې تاسو ما سره په جهنم کې یو ځای وسوځېږئ. اوس مونږه د دې مانځه په باره کې زما محترمو یو انسان داسې دی چې کمزوری دی، پنډۍ خوږېږي، ګوتنې خوږېږي، سجده نشي کولی، رکوع سمه نشي کولی، املا یې خوږېږي. نو که هغه په کرسۍ باندې زما محترمو کېناستو نو دې کې څه مانعات نشته دی زما محترمو چې کې زمونږ بعضې خلک په دې مسله کې ډېر نښتي دي چې نه دا داسې دی او دا هغسې دی. ولې دا ځان ته تکلیف ورکوو چې موږ ته پیغمبر وسعت راکړی دی په دین کې؟ ځکه الله رب العالمین هم فرمایي یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. وقعودا نه څه مراد دی؟ ناسته مراد ده. څنګه به کینو؟ هغه ناسته که په ځمکه باندې وي او که هغه ناسته په کرسۍ باندې وي او که هغه ناسته په هر څه باندې وي. اوس دا خبره کوم ځای کې راغلی ده چې قعودا نه مراد کرسۍ باندې به نه کیني او باسي په ځمکه باندې به ناست دی. او دا سختي موږ خپل ځان په خپله په دین کې راوستې ده. قعودا نه مراد ناسته ده چې هر څه باندې زما محترمه موږ کینو. تاسو راشئ په سعودي عرب کې وګورئ چې کوم انسانان عمرې او حج ته تللي دي، هر جومات کې په اول صف کې هغه د ناستې ځای جوړ کړی دی. کوم انسان چې کمزوری دی، ضعیف دی، د خپونه کمزوری دی، هغه په هغې باندې کیني که نه کیني؟ هغه علما مشران دي، مفتیان دي، ولې په هغې باندې رد نه کوي؟ ولې هغه د هغه نه نه وباسي؟ خو موږ خپل دین په خپله چې دی نو په ځان سخت کړی دی. هغه اسانتیا طرف ته نه ځو، سختۍ طرف ته ځو. چې کوم کار نه موږ پیغمبر منع کړي یو هغې ته ور روان یو، خو چې کوم کار کې موږ ته اسانتیا ده هغه موږ د ځان نه خپله لرې کوو. الله موږ ته فرمایي چې ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. د یو بل په منځ کې کینه‌بغضي مه کوئ، د یو بل په منځ کې حسد او دغه مه کوئ. د دې نه موږ منع کړي یو، په دې کې موږ اخته یو. او د دې مونځ په باره کې د کرسۍ او د نه کرسۍ په باره کې موږ ته وسعت میلاو دی، د دې په د سختۍ طرف ته موږ زور کوو. دا ولې؟ دا وجه څه شی ده؟ دا وجه هم دا ده چې شیطان ویلي چې لأزیننهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. دغه د بد عمل، دغه د ګناه عمل، دغه د جهنم ته د تګ عمل دیو ته به ثواب په نیت پیش کوم او دیو بیا څه کوي؟ کتابونو کې راځي وایي شیطان ناستو خپل دربار یې لګولی، دا کوم واړه شیطانان چې دا ټول ورته ناستو او ډېر خفه ناستو. و یو کس و هغه ورته ویلې، یو شیطان یو ملګری
مشر ولې خپي هغه ورته ویل چې یاره ټوله ورځ دا محنت وکړو د انسانان چې دی نو ګمراه کړو د سمې لارې نه یې واړو جهنم طرف ته روان کړو خو الله رب العالمین داسې یو کلمه را نازله کړې ده چې هغه ته ووایي زمونږ ټوله خواري برباد شي عبس لاړه شي هغه ورته څه شی دی هغه ورته ویلې چې استغفار دی استغفر الله دا انسان چې ووایي بس زمونږ ټوله نیکي برباده شي هغه ورته مشره خفه کېږي ولې دا خو انسانان دي په وړه خبره باندې دوکه کېږي دغه د ګناه عمل دلته د ثواب په نیت پیش کا لکه تاسو وګورئ دا میلاد النبی دی دا په کوم ځای کې راغلی نه علماو کړی نه صحابو کړی نه تابعینو نه ائمو نه امامان اربعه کړی ټولو هېچا هم نه دی کړی خو چې نن سبا موږ ورته ووایو چې دا بدعت دی هر سړی تا سره نیغېږي ولې چې شیطان ورته د ثواب په نیت درته وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش هغه نه مني هغه سره چې دی نو کینه کوي دا د رسول الله ګستاخ دی دا دی دغسې خبرې موږ ته ملاوېږي که نه ولې چې زه ګستاخ شم زما نه مخکې دا صحابه کرام دا ته ډېر چې دی نو محب رسول که هغو ډېر محب رسولو تا ته الله رب العالمین د جنت زیری درکړی که هغې نه د جنت زیری ورکړی شو ولې هغو نه کولو خو دا همغه خبره چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین د ثواب په نیت به پیش کېږي پکار دا دی زما محترم چې موږ د دې بغض او د حسد او د کینې نه او د دین کې چې کوم موږ ته وسعت راکړی شوی د هغې نه په دې باندې خبرې وکړو په دې باندې ځان پوه کړو د دې خیال وساتو او د دې بغض او د حسد نه ځان وساتو نو اله به موږ چې دی نو سمه لار باندې به روان یو او کامیاب به یو که نه نو د دې عذاب ته بیا ځان ټینګو زما محترمو دې تکلیف ته به ځان ټینګو تاسو ته ما مخکې ویلې چې ګوره د جهنم هغه کمترین عذاب هغه سپک عذاب هغه به ابو طالب ته ملاویږي حدیث کې راځي چې د څپلۍ به د جهنم واچولی شي دا دماغ به دلته خوټ کېږي وایي څنګه به خوټ کېږي لکه دا الفاظ موجود دي لکه دا کټوۍ چې په اور پرته او ترکاري پکې خوټ کېږي که نه دغه شان دا کمتر عذاب دی هغه سخت عذاب به څنګه الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ ته چې کوم وسعت په دین کې ملاو شوی په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې زموږ د زړونو نه دا غصب دا کینه دا بغض دا وساتي لرې کړي زموږ د زړونو نه ځکه الله فرمایي چې ولا تکونوا کالذین تفرقوا هغه کسانو په شانتې مه کېږئ چې خپل منځ کې تفرقه او ډلهبازي پیدا کړې ده واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات او اختلاف کوي وروسته د هغې نه چې دین ورته د پیغمبر طرف نه راغلی دی صحابو بیان کړی دی امامانو بیان کړی دی علما راځي موږ ته ورځ په ورځ باندې بیانوي اجتماعات کېږي خو په موږ باندې اثر نه کوي دا اثر ولې نه کوي چې موږ په هغې باندې عمل نه کوو موږ هغې طرف ته راځو نه زموږ زړونه چې دی هغه تور شوي دي کلک شوي دي د دې د وجې نه زما محترم موږ په هغې باندې نه راځو الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین موږ د داسې ګناهونو نه وساتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ټیم پوره دی بس یو خبره کوم ما محترمو
د رواني اتوار باندې په جماعت کې د زنانو اجتماع ده او تاسو ټول نه دا درخواست دی چې خپل زنانه او خپل هم دې طرف ته توجه وکړي چې موږ الله رب العالمین په خپل دین باندې پوهه کړي او ورسره تاسو ته پته ده چې دغه اجتماعات دغه مدارس دا زما او ستا په دې صدقات او نفقات باندې چلیږي زما محترمو. لکه وګورئ یو مثال در کوم بیا بس کومه غزوه تبوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ډیر سخت غزا وه د مدینې نه 800 کیلومتر مزل دی زما محترمو او سخته ګرمي دا د مکې او د مدینې ګرمي هغه چاته معلوم نه څوک چې حج او عمرې ته تللي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې چنده راوړئ موږ سبا روانېږو تبوک طرف ته غزا دپاره. صحابه روان شو. عمر رضی الله عنه فرمایي چې نن به زه د هر چا نه په دې صدقه کې مخکې کېږم. لاړو کور ته نیم مال یې راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې عمره څه دې پرېښوسته کور کې؟ وایي او دومره مال مې کور پرېښی دی. ابوبکر رضی الله عنه راغی ټول مال یې د کور راوړو. ابوبکر څه دې پرېښوسته؟ وایي د الله او د الله رسول د هغه نوم مې کور کې پرېښی دی. عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما دا سوچ کوو چې نن به د ابوبکر نه مخکې شم خو د ابوبکر نه هیڅوک په هیڅ عمل کې نشي مخکې کېدلی. دغه د صحابه کرامو زمونږ دپاره نمونه ده چې اعلان چې وشو دومره زیات مالونه به ورکول تر دې پورې چې د هغو نیتونه خالص وو. یو صحابي راځي کور ته لاړو او کور یې ولټو چې پیدا نه کړی. 115 کجورې پیدا کړلې او یو کڅوړه کې اچولې دي او را روان دی او شرمېږي. تاسو ګورئ که نه چې کله یو انسان مالدار سره زیات مال ورکړي او دا یو کس داسې چې هغه لږ شانتي یو 15 روپۍ یا یو 10 روپۍ لاس کې نیولې او را روان دی هغه شرمېږي. تا به زه څنګه هغه له ورکوم؟ بار بار جیب کې اوچت اږدي او دننه باسي اوږدي او دننه وباسي. دغه سړي هم دغه کار کولو د الله رب العالمین د هغه د نیت او د هغه د زړه حالات وکتل چې یاره څه ورسره شته نه خو دا یې په کور کې پیدا کړم دا یې را روان کړي دي. د اوو اسمانونو بره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راولېږله چې دا پلانی صحابي دا را روان دی کور کې اوس هیڅ هم پیدا نه کړه خو دا مال پیدا کړه الله رب العالمین قبول کړی دی ته یې نه قبول کړه. نیت پر تعلق د زما محترم دغه اجتماع را روانه ده که موږ د زړه د اخلاص نه په دې اجتماع کې خپل نفقات ولګو خپل خیرات او صدقات ورکو نو انشاءالله الله رب العالمین په نیز باندې به دا هیڅ چرته نه ځي. دنیا زموږ فانی ده زما محترمو خپل د آخرت توجه پکار دی آخرت ته ګټه پکار ده.